کوم خلق چې د سحر د منځ او د مازیګر د منځ پابندي کوي، د دې اهتمام کوي، د دې خیال ساتي، نو الله جل شانه به دې ته خپل دیدار ور په نصیب کی. څنګه به ور نصیب کی؟ یو صحابي دی حضرت جرير بن عبد الله رضی الله عنه فرمای چې یو ورځ موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت اقدس کې ناستو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې د سپوږمۍ طرف ته اشاره وکړه، او په دغه موقع باندې سپوږمۍ دا د 14مې وه. کله چې دا سپوږمۍ دا د 14مې شي، 14مې ته ورسیږي، نو دا ډیره ښکلې رڼا کوي او ډیره د لرې نه ډیره صحیح په وضاحت سره ښکاري. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې ای خلکو دا سپوږمۍ وګورئ، څنګه چې دا سپوږمۍ تاسو ته ښکلې روښانه او وضاحت او صراحت سره ښکاري، نو الله جل شانه به تاسو خپل دیدار در نصیب کی دغسې څنګه چې تاسو د سپوږمۍ ته ګورئ، بلکې د دې نه به په ښایسته طریقې سره تاسو د خپل رب دیدار وکئ. و بیا وفرمیل چې کوم خلک به دغه دیدار کوي؟ وایي هغه کوم خلک چې د سحر د منځ او د مازیګر د منځ اهتمام کوي، پابندي کوي. هغه منځ چې یو د سحر د نور د راختو نه مخکې دی، بل د مازیګر د نور د پریوتو نه مخکې دی. دغه دوه منځونه چې د مازیګر او د سحر منځ ته مراد دی، نو کوم خلک چې د سحر او د مازیګر د منځ پابندي کوي، نو الله جل شانه به ورته ډېر ښکلی خپل دیدار ور په نصیب کړي. مطلب یې دا دی چې کوم خلکو ته د الله جل شانه دیدار به نصیب کیږي، نو هغه به جنتیان وي. نو کوم خلک چې د دغه دوه منځونو اهتمام کوي، نو دا خبره یقیني ده چې الله جل شانه به دغه خلکو ته جنت ور په نصیب کی، او چې جنت په نصیب شنو د رب دیدار دا په جنت کې کیږي، په جهنم کې نه کیږي. لہذا دغه دوه منځونه، یو د سحر منځ یو د مازیګر منځ، د دې خاص اهتمام کوي. 15 وخت منځ په موږ تاسو باندې فرض دی، خو دغه دوه منځونه د دې ډیر زیات اهتمام کوي چې کله هم درنه قضا نشي، کله هم درنه بې وخته نشي. ځکه دوه منځونه چې دی دا په منافقینو باندې به ډېر سخت وو، یو د ماسخوتن منځ یو د سحر منځ. دویمه خبره ده چې د مازیګر د منځ په باره کې یو حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان چې د مازیګر منځ پرېښودو، د مازیګر منځ د ده نه لاړو، نو وایي داسې شوه چې دی لوټ کړی شو، د ده مال حال د ده هر څه دا لوټ کړی شو، دی په یو میدان باندې پاتې شو. دغسې د دغې مسلمان مثال دی د کوم مسلمان نه چې د مازیګر منځ قضا شي او لاړ شي. نو لهذا د دغې منځونو به ډېر خیال ساتو. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب